بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د علم النحو 143 نمبر درس دی. په توابعو کې څلورم نمبر تابع شروع شو. په دې کې دا 15 توابع دي. څلورم نمبر عطف به حرف دی. عطف به حرف، د حرف په ذریعه سره عطف. نو اوس د عطف به حرف تعریف زده کوو ان شاء الله. د عطف به حرف تعریف: عطف بحرف داسې تابع ته وایي. عطف بحرف داسې تابع ته وایي چې د حرف عطف نه پس راځي، د حرف عطف نه پس راځي او حروف عاطفه لستی. حروف عاطفه لستی: واو، فا، ثم، حتی، اما، او، ام، لا، بل، لکن. لیکن په دې کې دا څه داسې دي چې د دې خو په حروفو کې لفظي چې دی هغه یو شانتي وي خو معنی یې بدله وي، او دا څه چې دی په دغه کې یو شانتي وي، حروفو کې په دغه کې یو مطلب وي، الفاظو کې. ټیک شوه؟ معنی او لفظا دواړه یو شانتي وي، او دا څه چې دی دا په معنی لفظونو کې یو شانتي وي خو معنی یې بدله وي. اوس په مثالونو لیکم ان شاء الله، په هغې کې به پوه شئ. نو عطف به حرف داسې تابع ته وایي چې د حرف عطف نه پس راځي او حروف عاطفه لستی. نو ګورئ، لکه مثلا ګورئ، جاء زیدن، جاء زیدن و عمرن. عمرن. نو جاء زیدن و عمرن کې ګورئ دا واو حرف عطف دی، حروف عاطفه لستی، یو پکې دا واو هم دی. نو چې کم د حرف عطف نه مخکې څنګه اعراب وي د کم اسم که نه، د دې حرف عطف نه پس به هم د هغې اسم هماغه اعراب وي. ټیک شوه؟ او کم چې د زید ته د دې راتلو نسبت شوی که نه، د دې راتلو نسبت د زید ته شوی دی، همدقه شان د راتلو نسبت د دې واو نه پس چې کم اسم وي هغه ته هم شوی دی. لکه زید او عمر رالل، زید هم راغی او عمر هم راغی. نو د دې مطلب دقه وي جي د واو حرف عطف نه چې د مخکې اسم کم اعراب وي نو هغه د حرف عطف نه وروستو اسم به هماغه اعراب وي. ټیک شوه؟ لکه ګوره جي، جاء زیدن وعمرن، جاء زیدن وعمرن، رأیت زیدن وعمرن، رأیت زیدن وعمرن. ټیک شوه جي؟ دلته کې اوس لیکم رأیت زیدن. وګورئ اوس دلته کې زیدن دی منصوب دی، د واو نه پس به چې کوم اسم وي هغه به منصوب وي. عمرن، عمرن. ټیک شو جي؟ رأیت زیدن، جاء زیدن و عمرن، رأیت زیدن و عمرن. اوس دلته کې بل ګوره جي، مررتو، مررتو بزیدن، بزیدن و عمرن، عمرن. ټیک شوه؟ نو ګورئ دلته کې زیدون مرفوع دی او بیا حرف عطف دی، او دلته عمرون هم مرفوع دی. دلته کې زیدن منصوب دی بیا حرف عطف دی، د حرف عطف نه پس اسم هم منصوب وي. ټیک شوه؟ بیا دلته کې مررتو بزیدن کې دا زیدن چې دی دا مجرور دی، د واو حرف عطف نه پس اسم به مجرور وي. ټیک شوه؟ نو د واو حرف عطف نه مخکې اسم چې کوم اعراب وي هغه به د وروستو اسم هم اعراب وي. ټیک شوه؟ دلته وګوره د واو حرف عطف نه مخکې اسم دا منصوب دی نو دا وروستو اسم به منصوب وي. نو دلته د رأیتو نسبت د زیدون تم شوی دی، زیدن تم شوی او عمران تم شوی. دلته د مررتو نه پس د بزیدین د با حرف جر اثر چې دی هغه په د زیدین هم شوی، په عمرین هم شوی. دا د مررتو نسبت زیدین تم شوی دی او د دقې مررتو نسبت دا عمرین تم شوی دی. لکه مررتو بزیدین و عمرین، زه په زید باندې هم تیر شوم او په عمر باندې هم تیر شوم. نو د عمر په خوا کې د تلو او د زید په خوا کې د تلو، دا د په خوا تیرېدل یا په خوا کې د تلو نسبت دوانو ته شوی دی چې د عمر په خوا کې هم تیر شوم او د زید په خوا هم تیر شوم. ټیک شوه؟ دقه شان رأیتو زیدن و عمرن، ما زید هم ولیدو او ما عمر هم ولیدو. دقه شان جاء زیدن و عمرن، زید هم راغی او عمر هم راغی. نو د راتلو دا نسبت دا د زید ته مو شو او د راتلو دا نسبت عمر ته مو شو. ٹھیک شو؟ نو دا حروف عاطفه دي، دا داسې راځي جاء زیدون فعمرن،
وګوره هلته حروف عاطفه کې فام ده ټیک شوه. رأیتو زیدن فعمرا، مررت بزیدین فعمرین، داسې راځي. دغه شانتې ګورئ دا ثم دی، ثم جاء زیدون ثم عمرون، رأیت زیدن ثم عمرا، مررت بزیدین ثم عمرین. ټیک شو جی. نو دغه شان دا څومره حروف چې دي دا دغه شانتې دې ته حروف عاطفه وایي. د دې نه مخکې چې د دې حروفو نه مخکې د اسم چې کوم اعراب وي هغه به د وروستو اسم هم اعراب وي. ټیک شوه. نو د دې حرف عطف نه مخکې اسم ته مطبوع وایي او د وروستو اسم ته تابع وایي، او همدقې مطبوع ته معطوف علیه وایي او تابع ته معطوف وایي. اوس د مخکې ورته ګورئ جی. او چې کم نسبت مطبوع ته کیږي، کم نسبت چې مطبوع ته کیږي هماغه نسبت تابع ته هم کیږي. کم نسبت چې مطبوع ته کیږي ټیک شوه، مطبوع دا زیدون دی، هماغه نسبت تابع ته هم کیږي، تابع دا عمرون دی. ټیک شوه. دا عمرون دا د دې زید تابع دی، چې زید کم اعراب وي نو هغه به د عمرون هم وي. ټیک شوه. ښه جي. مطبوع ته معطوف علیه وایي. دا مطبوع چې دی دا زید دی، دا زید مطبوع دی، دته معطوف علیه وایي. ټیک شوه. او تابع ته معطوف وایي. د عمر چې دی دته معطوف وایي. دا عمر دا معطوف دی. ټیک شوه. ښه. لکه جاء زیدون و عمرون، جاء زیدون، اوس دا زیدون چې دی دا مطبوع دی او دا عمرون تابع دی، دا پکې تابع دی او دا زیدون مطبوع دی. مطبوع. نو دې مطبوع ته معطوف علیه وایي. معطوف علیه، معطوف علیه. او دې تابع ته معطوف وایي. معطوف. نو دا معطوف علیه د جاء دپاره فاعل شو. ټیک شوه. ښه. نو په دې مثال کې چې د جاء نسبت څنګه زید ته شوی دی، په دې مثال کې چې د جاء نسبت څنګه زید ته شوی دی، همدغه شان د حرف عطف په ذریعه، د حرف عطف په ذریعه یعنی منځ کې پکې حرف عطف واو راغلی دی، د حرف عطف په ذریعه عمرون ته هم شوی دی. د راتلو دا نسبت چې څنګه معطوف زید ته معطوف علیه زید ته شوی دی، همدغه شان د راتلو دا نسبت د دې واو حرف عطف نه پس عمرون ته هم شوی دی. ټیک شو جی. نو دا د عطف به حرف دی، یعنی د حرف په ذریعه سره عطف شوی دی. دا عمرون چې دی دا په زید باندې عطف شوی دی. ښه جی. ګورئ ورته د عطف به حرف تعریف. عطف به حرف داسې تابع ته وایي چې د حرف عطف نه پس راشي. نو ما خو تاسو ته ووي دې واو ته حرف عطف وایي. ټیک شوه. د حرف عطف نه پس راشي او حروف عاطفه لستی. انشاءالله د کتاب اخیری سبق په عمده حروف عاطفه راځي. نو واو فا ثم حتی اما او ام لا بل لكن. ٹھیک شو. لکه مثلا ګوره جاء زید لا عمرو. عمرو. ٹھیک شو. نو ګوره دلته دا لا حرف عطف دی. ٹھیک شو. خو دلته کې معنی بدله ده، دلته معنی بدله ده. د لا دا عمر ته اوښکلو، خو د لا حرف عطف نه چې مخکې د اسم کم اعراب دی هغه د وروستو اعراب هم دی. د مطبوع او د تابع یعنی معطوف علیه او د معطوف اعراب یو شانتي وي. په منځ کې دا لا حرف عطف راغی. ٹھیک شو. یا ګورئ جاء زیدون بل عمرو، بل عمرو. ٹھیک شو. یا جاء زیدون لكن عمرو، لكن عمرو. ٹھیک شو. دغه شانتې دا حروف عاطفه دي. او چې کم نسبت مطبوع ته کیږي، مطبوع دا زید دی، د زید ته مطبوع وایي. ٹھیک شو. مطبوع او معطوف علیه هم ورته وایي، معطوف علیه. کم نسبت چې مطبوع ته کیږي هماغه نسبت تابع ته هم کیږي. دا عمرون پکې تابع دی، تابع. او دې تابع ته معطوف وایي، معطوف وایي. ٹھیک شو. مطبوع ته معطوف علیه وایي، دا دې ما تاسو ته وي، او تابع ته معطوف وایي. لکه جاء زیدون و عمرو. نو په دې مثال کې چې د جاء نسبت څنګه زیدون ته کیږي همدغه شان د حرف عطف په ذریعه عمرو ته هم شوی دی. ٹھیک شو جی. نو دا زمونږ د حرف عطف یعنی د عطف به حرف دغه سبقو، او انشاءالله د دې مثالونه او د دې نه مخکې د بدل مثالونه، د بدل مثالونه د هغې ترکیب او د حرف به عطف ترکیب او دې نه پس کم سبق راځي انشاءالله هغې ته عطف بیان وایي. نو د هغې عطف بیان ترکیب د دې درې واړو سبقونو ترکیبونه به په یو درس کې انشاءالله کوشش به کوو په یو درس کې وشي، که په یو کې نه شو نو بیا به د بدل درس کې انشاءالله د دې ترکیبونه کوو. راتلونکي درس پر اجازه غواړو. هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الكلام.